أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي يكذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله مولانا العظيم. دي آیت شالا پاک جل وعلا شانه دا خبرکو چکیم سڑی سر مول دولات دیر وی بیا غ خپل مول دولت دای د الله په دین باندې نه خرج کوي په باندې نه لګوي کله په د باندې چې د خدای طرف نه عذو بردریمي هغه مول یا مثلا بال باچ مزکه پټي د هیڅ قسم دفاع نشي کړی بیا پاکوي چې په میش باندې هدایت ته اجبار نشته چې خامخا به میش ټول خلق په هدایت باندې رولي البته میش بلیار وته او شای سیخ الیار غلط الیار او اخرات دای میش دا او دنیو دای میش دو بیا لا پکوي چې موتوز د غیر نه ډرولي چې غړانجزان یې وو وې دغه غړانجزان یې ته بدبخت خلق چې اشقاوه ته وی ډېر انتهایی زود بدبخت وي اب ورنوزي د قرآن او حدیث دروغزینی ګڼل او قرآن و حدیث ته هدایت ته د سټ ویراولو وې دغه غړانجزن یې نه د جهنم د دوزخ نه اتقا ډېر پرزګورای ش سړی اب اعلی پاک دینه پوسان کوي ځکه چې د مول دولت د اعلی په دین باندې خرج کولو او د خپل زون نفس د ګنای نه پوکولو باقی چکی مشریش غړې بده د خلک سره کړې ای باندې بده بار خل اغه ته په غیر نه ور کولو هغه شګړې به د وریو د ولې نه لکه دا آیتونه اکثر علماوی چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ متعلق نازل دي کله چې دا بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ کافر نه او خوستو غلامو بیا د خالص الله رضامندي وکړه چې یا الله چې ته مون روزي شي ولا ته وی چې زه دنه روزي کېږي ځکه چې د اعمال خالص ته مو دې پورا وکړلو وما یغنی دفاع نشي کړلی عنه دنه ماله د مول اذا تردى کله چې دی حالو کېږي تبه کېږي د مول دولت هیڅ قسم فایده نشي ورکولی او د مول چې کوم موبایل ده بهر خلاب د بنې په دنیو شاوي په آخرت سے بیاوي ان علینا بشکا په میش باندې علاوي چې للهدا خامخا هدایت ته ازولالت او هدایت دا برخل د الله په قبضه قدرت سي قبل دي شمیش صلاح پاک وی چې لا حول ولا قوة الا بالله لا حول عن المعصیت ای گناهنار ګرځیدل نشته ولا قوة اطاعت د عبادت قوت نشته مگر د الله طرف نه دی بل دي شالاوی وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر دا وتوی او نبی صلی الله تعالی علیه وسلم چې حق د الله طرف نه دی چې چا خواشوي په خپل مرضی بار خل ایمان یا وړای شي او په خپل مرضی د کفر یا کړای شي الله پاک هیڅ څوک مجبور کړي نه دی نه ایمان ته او نه کفر ته اختیار یې وکړی دا په دنیو شي خو یارې دوی سره ورسلې دي چې دا هدایت ته دا ځولالت دا ګمراهي دو وان لنا بشکامیر د پر علاوه للآخرت خامخ آخرت والاولى اولین دنیو دو الله پاک وی چې دا دنیو اخرت دا د میش دی په دنیو شي چې چا په خپل زون باندې په خواهشات لش کې کبورو واستله ا دغه د پر ورسته چې سمرال یار دی ټول سوکا کیږي چا چې په خپل زون باندې په دنیو شي په خواهشات په بندي نه ولاګولا دنیو شي بیا د ژوندین تانګوي لکه بل دي شالا پکوي ومن اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى چا چې د مو د ذکر د قرآن پاک نه مخ وړولو یعنی په قرآن پاک عمل نه کو په حدیث عمل نه کو دې سړي ته به می ژوندین ډېر تانګ ورکی اندا به همیشه په غم کا کاروي همیشه به د پکیر شي جنگ جګاړي میش په استودونه شي مفتی رشید احمد صاحب لودیان وینور الله مرکزه او یې چې ترک منکرات هر پریشانی کا علاج د ګناه پرشول د ټول مردوړې د هر پریشانی علاج دا خو چې ته ګناه نه پرېږدې ازکه علاوی وان لنا بشکا امیر دی پر الاخرات اخرات یاد ول اولا دنیو ادو فانذرتکم متوس ودر ولی او د مکه خلق یعنی راټول دنیو خلق دی وی
نارن د هغې ير نه تلظوا چې غړانجزان ير دا یعنې انتهایي زیاته ګرمي به وي سخت تپش حرارت به وي لا یصلاها نه به ورنه وځي د جهنم ير ته الا الاشقا مګر ډېر بدبختی سړی چې کافر دی او د کافر ملګری دی او په دین شدی پروپاګاندا کو الذي هغه سړی کذبا چې دای قرآن او حدیث ته درویغ ویایي درویغ نسبت ودا کو وتولى او ایمان ته سټ ور وړوي نه وروړي ایمان نعوذ بالله وسيجنبها زردو چې په سانګ بشي د جهنم نه حالت کا پرزګوري خالق نیک خلق الله پاک جهنم ته نه ورولي بدا نیک خلقیم دی الذي اغه خلق تی یوتی چې ور کوي ماله خپل مولیا تزکا د پورا چې دای د ګنای نه د مردوړي نزون پوکو وما لاحد نوی د هچا د پراین د خطا من نعمت تجزا چې دای د هغه بدلا ور کولا شي د تایني چې دای چاته مول دولت ور کوي هغه په دبن هیڅ قسم نعمت نوي لکه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله د بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ خوستو واعتقه فی سبیل الله او د الله د پر ازود کړو بیا مشرکین ویل انما فعل ذلك دا خو دې پر د وکړلو چې دا قوت د قدرت د قابو په حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ باندې روشي علاوه چې داس نه دو د چې څو وکړل بلال حبشي ازود کو مو د پر ازود کړلو ا کافر د تکلیف نه الا ابتغاء مگر د پر د تلاش کولې طلب کولې وجه رب الاعلى د ذات رب اعلی د لوینی اعلی د زمندې د پر د هر شي کو ولا سوف يرضى زردو چې دای بروزیا شي د الله په ویر کړه باندې چې الله کی می واده د سره کړی دي په باندې بدای خوشحالوي چې جنتی نه دي وما يغني دفاع نشي واسترای انه هدن لری کوي نشي دنا مالو هدمول اذا تردى کلا چې دای حالو کیږي تبا کیږي ان علينا بشکا پمیر باندې له هدا خمخا هدایت ته توسترا راست روستل میشتوستکی خو مجبوروي منا نه په هدایت نه په گمراهي وان لنا بشکا میر دی پر الاخرت اخرت ولولا دنیو ادو فانذرتکم میشتوس و ډر ولای نارند غیر نتلزا چې وړانجزان يردا لا يصلاها نبن وزید جهنم ته نب داخلي جهنم ته الا الاشقا مگر بدبخت سړی بدبخت سکتا الذي اغه سړی کذبا چې دای نسبت دروغ کو قرآن او حدیث ته وتولى ایمان ته سټ ور وړوي وسيجنبها زرد چې پوسانګ بشي د جهنم نه الات کا ډیر پرزګورای سړی الذي اغه سړی یوتی چې ور کوي مال او خپل مول اعلی د پرایه تزکا چې د خپل زون پو کوي د ګوناینا وما لاحد نوی د هچا د پراین د غوته من نعمت تجزا چې بدلا ور کولا شي یعنی چا شګړه نه وي سره کړی چې دای مول ور کوي خالص تعالی د پورا الا ابتغاء مگر د پورا د تلاش کولې ر وجه رب الاعلى د ذات رب اعلی د پرین د خدای د پورا د شګړې کو خلق سره ولا سوف يرضى زردو چې دای په پدا ور کړه باندې روزیا شي د الله طرف نه اعلی بدتا جنتی نه ور کوي بیا نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم ارشاد مبارک تا چې پورې راشه سړی خصوصا د غیبت نه زون بچ کوي میشت پټ شي غیبات ته ویای بیا دیو جنانن سبا خبره ډیره عامه ده لکه پرین میشتو سه یو مشک علما کرام یای چې د شعبان اخیری ورځ ثبوت ویني د شمع او به هر حال زنوی چې دا د رمضان اول ورځي زنوی چې نه دا د شعبان آخری تاریخ وی بیا دې متعلق نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم فرمایي کان علی و عائشه رضی الله تعالی عنهما یصومان یوم الشک حضرت علی او عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د دوی سره به یوم الشک پورې باندې رجانی ولا دارنګ میش په کتابه شی فقهای کرام کنز دقائق بهترین معتبر کتاب د فتوی په وند ور کول شي خدا شری چې ولا یسام یوم الشک الا تطوعا یوم الشک پورې به رجانو شنی ولا مگر نفلی د هرنګ سمرا کې توبینا چې دی لکه امیر استون پیر مرشد میں مفتی محمد فرید صاحب نور الله مرکزه منهاج سنن د ترمذی شریف شرح لیکلی پاشا لیکي پوښ دی عبارت ته به هر حال چې په یو مشک ورځ باندې به خلق نفلی رجانسی او وجه دادو چې به ورسته خلق عوام علما کرام ته په غیر ور کوي چې نه خو دې مریونه میر باندې رجا مو ته کړل دی ته چې مای نه سي او بیا چې کله یو مشک پورې باندې کېدای شي رجا شي بیا د هغې ورځې کازویا نه وروړي تکاسلن سستی د وجې نه او دا خبره بیا په عالمونه ویلوي بیا د وجې نه اختلاف تا پشي فقهای کرام ځنه وي چې تلوم د انتظار ده ځنه وي چې امساک ده
خو مفتابهي کول دغه ده لکه د کتابونه مې چې ورسره نه ډېرې کتابې لیکلي دي چې سړی به یو مشک په ورځ باندې نفلي رضا نسی لکه حضرت علی صاحب او عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنهما نیولې دو دا خبره قاضي خان په صفحه 99 کې لیکلي نه راځي ډېر چې سمره کتابونه دي میر د احناف په ټول دا خبره لیکلي بیا دی وجنه ادینا غیبات جوړیږي چې میر څه چې بیا پونکای داسې ده بیا پونکی داسې ویل او بیا سیک چې غیبت کو لا یغتب بعضکم بعض علاوه چې تو زنه د زنه غیبات ما کوي ایحب احدکم نتوست یو بل ته دا خواندر کوي یا کول لحم اخیه میته چې دای د خپل مړ ورې غیشه خوري علاوه چې فکرهتموه دا خو توس ډیره باده غنی چې مړ ورې غیشه جرابوي او بل دي شرطي الغیبت او شد من الزنا غیبات دا په زنانه ډیر سخت ګناه ده بیا دی وجنه ژغدو دا د سړی نیک عمل ختموي بل دي شرطي ان تحبط اعمالکم چې بیا د بیسکو د علماء حق د نیک خلک یو علماء سودی علماء سون نه دی پداسه غاشه اتحاف سادت المتقین د احیاء علوم الدین شرح دو پاش لیکلی دی چې دا سه وخت پروشي هی هاتا افسوس تا اغه عالمون د پورا کدین درسه چې دی ختم کړو علم دین په تلبیس ته علماء سو سره مردود علما به همیشاوي نیک خلق علماء حق علماء سود به پار از مناشوي خو نیک خلق په هغه مقابله د پر خامخا خدای پاک وبوسي به دی وجنه راغدو ته ایس کې سم حاجات نشتا کیم خلق چې رجان سي اعلی د پران سي لکه نبی کریم صلی الله تعالی وسلم فرمایي چې حدیث قدسی ده کل عمل ابن آدم له الا الصوم هر یو عمل د بین ادم د پر د رجانا علاوه چې فانه لی وانا اجزی به رجا مو د پر دو زه د بدلا په خپل ور کوم او بل دي شرطي چې وانا اجزی به د رجا بدلا زور کول شي علاوه چې زه شو به چې علای شو من کان لله کان الله له چې الاده شو ټول د نیو د مخالفه په تو باندې هیڅ کې اسک نشي کړای امين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.